دا منصور دلته کې ابن المعتمر ده، منصور بن المعتمر عن ابي وائل، دا ابو وائل خپل نوم شقیق ده او ابو موسی ده، ابو موسی اشعری ده رضی الله تعالی عنہ. تدې سرت کمال لای چې كلهم کوفیون، تدې هر راوی د کوفه باشنده ده. یہ تر اسناد لطیفه وای چې په دې سند کې صبر روات تاولیدل دا ټول کوفی دي، کوفی. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو ویل یا رسول الله. دا غوانه आवाज نه دی چې خلک دا استدلال دینه پیش کوي چې یا رسول الله आवाज جائز دی، ځکه صحابه کرامو کو نو راغه مجلس کې کو ټیک یو څه اشکال نشته. یو سړی چې د قبر نبوي خو لړشي نو الته کې د اسلافونه نقل لې چې الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول الله. اوس دې نه بیا دا استنباط کول چې هغه اوري فلان فلان، دا د وسرستانو خلکو طریقې دي. اسلاف وبدا نه وي، بس هغه به دغه طریقه ده. د قبر خواږه الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویل، او د نور زیننا هغه غائب ده، لہذا د یا رسول الله आवाज بنشي کوله. کدا څوک پمینه کې کوي نو غلط کوي. علماء دیوبند کې بعض اکابر دی غي د یا رسول الله باندې نظمونه ویل دي. علماء دیوبند هغه تعویل کوي، تعویل کوله ضرورت نشته لري، دا شته وایي کنه شتحیات. دا صوفیاء کله کله د جذب په حالت کې څنګه په لګي ناغیبانه کافر ورته نه وي، بلکې هغه عمومي حالت ته وګوره. عمومي حالت دغه خلق خره بد نه ده. البته دا خبره به طور جواز پیش کول یا به طور دلیل پیش کول دا خلقو کار دی چې هغه کې علم نه، دا جهالت مګوي، دا غلطی ده. دې دنه کې اوسړې په مینه کې یا رسول الله وی او کنا په عقیده کې وی دا ډول ګناه ده. او که چا کابر ویلي دي د شتحیات وی دو صوفیاو په اصطلاح کې دا غي د لیونتو په حالت کې ویلي، تجذب په حالت کې چې عقل لاغي نه پورته شي. نو په دې وجه دا حجتم نه ده، او چونکه د انسان عقل په ذهني نو کې کفر نه ده. دا مکو د حزب الله والا غوندې چې دا ټول راواخلې ټول ته بیا کافر وای، دا طریقه غلطه ده. خو دینه حجت جوړولم غلطي. رستنی علماء دیوبند دینه حجت جوړی دا جایز دي. جایز او ناجایز د پیغمبر په عمل معلومیږي، د صحابه کرامو په عمل معلومیږي، د غي په اجماع معلومیږي. زما استاد د بل او د بل په عمل باندې جایز او ناجایز نه معلومیږي. علمی خبره کوي، علمی خبره زده کوي. عقیدت په خپل ځای باندې شاه ولی الله داسې قسمه بعض خبره راشي شتحیات فيه، انا حجت ته او نه کفر ده. هغه ویل یا رسول الله مل قتال فی سبیل الله. هغه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته، بس ٹھیک ده، پیغمبر ناشته ته تپوس کولی شي. دې پسې چې کوم حدیث باب راځي، باب السوال والفتیا عند رمي الجمار. نالته کې هم داسې قسمه خبره چې رسول الله د جمرات خوا کې ولار دی، ایو سره راځي او تپوس ته کوي چې ما دا سو کول، ما دا سو کول، بلی ما دا سو کول، ما دا سو کول. ته دې مطلب دا چې یو محتاج سائل دی د دین په بار کې تپوس کوي، نو عالم چې هر ځای کې دی هغه جواب ورکړي. عالم چې هر ځای کې دی جواب دی ورکړي. ابن حجر اسقلانی دغه رستنی حدیث دا کم چې راځي دا اعلان دی لیکري چې ان سوال العالم على قارعه الطريق عما يحتاج اليه السائل لا نقص فيه على العالم. دلاره پمیس کې اوسړې ولار دی، ایو سړی راځي او دا دین د مسلې ته پوښتنه کوي، نو پدې کې صاحب نشته بیان ګور. ایو زموږ د دې دور د خلکو طریقه ده، هغه بجلی کو استاد وتا چرته اورېدلی، هغه دې پورډې په پجموځي کې چې پلار کې سړی ولاړو، خپل کو به ته پوس کو
ما بار بار ویلي چې کاش کتا حدیث ویلې کتا حدیث ویلې او ته ودا خلونه استعمال وره یو سره سائل له د ژوند او د مرګ هیڅ پته نه لګي دا عقیده سم مسله یا د عمل سم مسله دا سود سره متعلق سم مسله دا نکاح طلاق سره سم مسله دا اجر دی فوري ضرورت ده او تا غولې دی بس ٹھیک نه د انسان عزت یا د عالم عزت دا غي څوک نه دي منکر چې ته عالم عزت مګو خو د دین په باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال نه ساتي بلکې ما یو ځل یو عالم نه داسې اورېدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره بهر وتلو وړو لوبې کولې او پندوس د رسول الله مخې له راغی نعوذ بالله من ذلک ماشومان ټول یریدل د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو راغی ناغه پندوس ته اوچت کړ نو هغه فرمایل نعوذ بالله چې دا حرامي دی لکه دا قسمه بکواس کوي خلک دا عوام ټول بده پورن خدي اما شوم چې کور تراغې نه مور ته ویلې دي پلار خبر شوی ناغه مورې حلفیه وې چې ما څه غلط کار نه دی کړی به سوچ کو خاون ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دروغ نه وایي څه خو بشوي نه ورته چې او یو خبره شوی ده چې زه وړمه هغه خمبيره نه و گاونډه نه مې به تاسو خمبيره راوړل نو شاید چې دا بچي دا غي ماده نه پیدا ای دا زمون پیغمبر د دومره غټ حرامیان دي چې د دین د تحریف نسبت ورته کوي حرامي دي ته شریعت کې یعنی یو سره د حرام خوراک نه پیدا شي نه حرامي قران او سنت چې د حرامي کوم تعریف کړی راغله دا داسې خري دا لګیا وای زمون پیغمبر بدنامي بلې باندې دا دې بنیاد خبرې دي غمونه کې خلک کوي دا لګي ته دې په وخت مخنیوي کوي حرامي هغه چاته وي چې دا هغه مور غلا کړی بیا خلک به دیوا دی ویل ته زنانه مال چاره اوست ما چوکتل نماوي چیرې ده خو حمل مسله ده پکار دی دا زنانه ډاکټر ته وایي وسره نیا و نه ماتي دا موږ واده کړل نو مې څه خبره خوش معاملہ ودا نه ماتي ده خپل خراب دی بس هغه دا د سلوټي زې په دې ورځي دغه ته پای باندې ودا سوچ کړل دا زموږ د خلکو د عجیب ذهنیت نه په عقل پکېشته نه په پښتو پوهیږي نه په دین پوهیږي څه شي ده چې تاسو واسطه راشي او خندا بدل شي د خلکو پورې کوم قسم خلک ډېر زله زخفه شم زموږ د ټول مهنتونه برباد دي ینه څومره خلک لګیا دي په فیمونو لګیا دي په ټي وي لګیا دي په رادیو لګیا دي تبلیغیان لګیا دي تبلیغات هم لګیا دي کورونو کې نوځي پنځپیران لګیا دي شاه مسوریان لګیا دي دا ځان لګیا دي بر سره زمين وایي څه نشته یعنی هیڅ والله که سفرقی په دې خلقو کې واغه د مشرکین مکه کې ودای پر رسم رواج کې دای په قاعده تاسو دي اخر دي نو څه جوړي ما یې څه شي سره بالکل هیڅ نشته دا علماء حال چې دا غي چې هغه مسلې خولو د پاره او پروتوکول والی دا خبره غلطه ده د عالم عزت په خپل ځای باندې نه موږ انکار نه کوو لیکن د دین د مسلې اهمیت هغه د عالم نه ډیر ده د عالم احترام ولري د دین د وجه نو چې عالم خپل فریضه نه ادا کړي نو عالم نشي ویل دا پروتوکول جانا مو واله دومره چې تفصیلی خبره بالفرض یا وسله راځي نه غته مخکې ټایم واله اذان له مسله او د ایمرجنسي مسله لار کې تروانی چاته پوسو کوي جواب نبی صلی الله علیه وسلم دک ته پوس کوي یو سره راځي پیغمبر نه ټایم نه راغسته پیغمبر جماعت کې راسته وس ناغوی یا رسول الله مل قتال فی سبیل الله دا الله بلار کې قتال سره جهاد لفظ نه وای دغه جهاد کې هو ابسترو عالم وای مونږه جهاد کو انفروا خفافا وثقالا نذا مطلب سو وړې بسترې والے څوک نه واخله اور پسې جاهد باندې مجاهده وکړه لیکن قران کې چې کوم ځای کې
قتال راغله قرآن الته کې تعویل نشي کوله، لیکن دی بیا هم تعویل کوي. دې ځکه بهجت النفوس دا یو صوفی کتاب دی، د صحیح بخاری د حدیثو وضاحت کوي. بهجت النفوس ناغدل طریقې لري چې اصل قتال چې کوم دی، اصل جهاد هغه جهاد د نفس دی. او بیا روایت پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک نه واپس راځو، نبی فرمایل چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. مجموعه کې دا وایي کړي چې دا حدیث دی، دا حدیث نه دی سره. رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر حدیث نه دی، چا قول دی. حیران شو بده باندې چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کوم دی د تور شرنګ دی، دا غلطه کې جنت ده. یې سره بس کوي دا ټیک ده چې نفس تهذیب په خپل ځای ضروري دی، لیکن دا دغه جهاد نلوي نه دی. په کم کې چې یو سړی خپل وجود د الله په نوم باندې قربان کیو، گواہی پیش کی د خپل وجود، شهید ته ولې شهید وای؟ د سره بل حجت نه، د خپل موقف د صحت لپاره د سره ټول نلوي حجت څه شی دی؟ خپل وجود. نو دې چې خپل موقف د لپاره خپل وجود قرباني، په دې وجه ته شهید وای. شهید به معنی گواه خدا لګي. نو دا نور سوزونه هغه برابرۍ. قتال فی سبیل الله چې کوم دی پای کې تعویل نه کیږي. البته جهاد فی سبیل الله کې تعویل کوي خلک، الله ته شامل. مل قتال فی سبیل الله، دا الله په لار کې دا قتال وسنګي. زکا فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. دا د هر عمل لپاره یو قاعده خیتا د شریعت. طریقه دارا چې په هر عمل کې اخلاص د نیت ضروری دی. کته د خاندان د پوزې د سیده کېدو لپاره یو کار کوي، د نوم د پیدا کېدو لپاره یو کار کوي، د حالاتو تقاضا غني، نو دا سيزونه دیته عبادت نشي ویل. دا یا در مشال خټې دي، در مشاله در مثال جوړ کوه، دا در مثال خټې دي، پاینا الله ملاويږي او نه په بل څه ملاويږي. فإن أحدنا يقاتل غضبا، زکا په مونږ کې بعض خلق قتال کوي خود غصه د وجه. یو مشرک سره په جاهلیت کې نه لګي وخت وداغه بدل دی اخری به دیم جنگ کوي لګیا دی. ويقاتل حمية، سوق په غیرت لګیا دی چې دا مال خاندان مخالف دی، دا فلان دی، دا فلان. تیر یو ما یو ټک درکړو تاسو لا چې دې سیس باندې جګړه مکه. حمیت د جاهلیت باندې مو درېږي. که قتال وینم ګوره دا چې شریعت د قتال حکم کم کړی دی او دا هغه مطابق دی کنه دی. پر جنبا صرف پدې وجه پر جنبا دا غلطه ده. همیشه د اعلاء کلمت الله د پاره دی جهاد وي. یو سړی چې د غیرت د وجه قوم سره ولاړی او دا غي پشان عمل کوي، نو تا ته حدیث ویلو چې مثال دا غسړي دی چې دا غنا او خیاتی ورزي کنده دا ټول ورزي دلته او دې د لکې نه راټینګي. د لکې ته وختینګول شي او ته ورځي ورځي. غیرت کې مراد ده چې د غیرت د وجه یو کار کوي، نه د الله رضا پکې طلب کوي. ترکه چې یو کار کې د الله رضا نه وي، نو غیرت کې مراد ده چې دا په دې وجه کوم ګناه ده. دا جهاد غوندې لوی عمل دی. هغه باره کې صحابي تپوس کړي چې په مونږ کې بعضې کسان هغه د غضب د وجې چاته قاریدل قتال کوي، دې لپاره چې کپړې دیوالې زوم یا یقاتل حمیة، غیرت د وجې زما پلار چا مړ کړی دی، زما د کافرانو نه به څوک وژنم. ستاسو په شان مثال یې که څوک دله سر لکو نوټ غلط در کړي ته یې زه یې مچلوم. پتا کې بایبل خر کې څه ورو یو شی نو اره طریقه ده. تاسو سپلای پټې کې ته ځاو چا نه پټېګم او طریقه نه پکار راځي چې سره نوٹ ماتي مالې څوک راګي ته پورا کراو ګورم، کله کله زمونږ ګورم
نہ پے کې شته راځي زما طریقه راځي چې دکاندار ته ہے جوړی دا ته اخلي دې کې دا عیب ده نو کاوی چې را کړو ټیک ته کرانه کې نو ما ډېر نوټونه سوزولې ځان کې ایمانی غیرت پیدا کې زه چا دوکه کړم نو بل دوکه مله چې یو خراب سیز را کړو له بل خراب سیز ورکوم یا ما سره چا زیاته وکړه زه دا غولا سره زیاته وکم دې ته حمیت وایي غیرت کې مراد چې د پلار ما سره دا سکړو زکه دوی سره دا چل کوم دا جائز طریقې دا بد اخلاقه زمره کې راځي فرفع الیه راسه نو رسول الله غ خپل سر پورته دا اولاد ابو موسی شریف خپل ده انت ځان غائب کړل دی قال وما رفع الیه راسه الا انه كان قائما راوی وای چې پیغمبر سر هغه ته ولې پورته کو دا سړی ولاړ دلته یو سړی ولاړ دا سره خبره کوم سره ولې پورته یې او چې دا ماته مخامخ ناشتي یا دواړه ولاړیو بیا د سر د پورته کولو ضرورت نه پېښېږي و د امام بخاری د باب د کې خودو مقصد سو اغدا چې دا عالم کناسته او دا تپوس کوونکې ولاړ دی نو دا دغه حدیث په زمره کې ناراضي چې پای کې لعنت ته پاغه چا باندې چې هغه په دې خوشحالي چې د په خپل راستي او خلک ته نیغ نیغ ولاړي امام بخاری اصل مقصد دی کې دغه یو سره چې هغه دا غواړي چې خلک د زما مخ کې نیغ ولاړي زده ناشته دا هم د جوابرو طریقه ده تاسو کتلې وي یو سیب ناشتي هغه چې په خلک ولاړي دا نه جایز طریقه ده را فارسیانو طریقه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او سره چې پدې چل خوشحالي نو دا سړی د ځان له په جهنم کې زید تسلیم کی جهنمی دی چې بابرو طریقه پدې خلک ډېر خوشحالي حالای جدا د عیب خبره فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل سمره مهربان پیغمبر نے اصل مسئلہ خیدر هغه تاسو یو کړو او نبی صلی الله علیه وسلم دا غي جواب په جدا پیرای کې ورکی او پاغه اضافه کوي ځکه وای اوتی ته جواب ال کلم چاچ قتال کو ډیر پراچ د الله کلمه پورته شي کلمه د الله دلته دین ته وي دا کلمه نه کوم چې نحوه صرف کلمه ده دا الله د دین د ترقې لپاره تا قتال کړل هر څه عمل لګل فهو فی سبیل الله عز وجل نو دې دا الله بلار کې ده انور ختم کړ حمیت په وجبانه یو سره jihad کوي د غصه په وجبانه چې سره jihad کوي نو دا دواړه مجاهدین نه دي د هر نیک عمل نه مخکې انسان خپل نیت صفا کوي تو سیدنا علی او اثر دیتا سو بڑے رضی اللہ اوریدلی چې او جهاد کې دا غي او کافر سره مډ بیړو شو جګړه شروع شو سیدنا علی هغه پردو پم سینا ولکې ناس او چې کله هغه د مجلو کوشش کو نه هغه لاندې تو باندې تګل نو سیدنا علی هغه نه پاسه زمونږ به سمې داجی چور کا مزاج پتا کرے لما پما دکانم تو ودغه فرق دی پمون کې په صحابه کرامو چې هغه د رسول الله پرورده دي دا پلاسو کې لوي شوی دي هغه حمیتم پیجنی او دینم پیجنی اپاسه ولې کافر ورتم پیغور ورکی تر اوسه دی وجل مس پنه وجنه یو امخ کې وجل الله دا پارو او دکان ورستو وجل و زما خپل نفس ته پارو نو زه دا نه غواړم چې د خپل نفس د پاره د انسان سا واخلم اصله مسلمان شوی دا ډېر د اسلاف خدا سے واقعات ستره دا واقعات عملی کېږي نه مسله تک کېږي نه چې دې کې نور څه نشته چې دا چاته معلوم نه دي دا ډېر خلک وی فضائل القرآن وی فضائل د حدیث وی لیکن عمل به سوګي دې خیال لاره چې لکه دیندوانو ماته یو بل جنم ملاویږي نه د مرګ نرستو با یو بل جون دی هغه جون کې وځه بیا دنیا ته راځم نه بیا عمل کوم د دې دنیا کې په عمل وکړي
ورپسې باب هم دغه قسمه ده. خو ترجمه الباب کې فرق صرف دا دی چې عالم کوي او عمل کوي بالفرض ذکر اذکار کوي. رمی الجمار ذکر دی کنه ده؟ ذکر یو باللسانی یو ذکر بالجنانی. یو سره زکات ورکی دا زکات د ذکر قسم دی کنه ده؟ ده ولې الله په یادی کی. یو سره طواف کوي دا طواف په ذکر کې راځي کې بدل راځي راځي. نو که یو سره ذکر کې لګیا دی بالفرض ایو امی تپوسو کی. نو د امام بخاری مقصد د دې باب دا دی چې تپوس جواب ورکول چې دین سره تعلق نه فرض دی او ذکر به مستحب دی. یو داس یو ذکر دی چې پای کې تکبیر تحریمه کړی شوی دی. نو پای کې ته جوابونه نشي کولای. یو سره موږ کولاله بل ته تپوس کوي جواب ورکړي دی نه. د موږ د حال نه بغیر د طواف په حالت کې یا د رمی الجمار په حالت کې سړی د خبرې جواب کولی شي او د ذکر میاس کې هم کولی شي. مثلا یو سړی قرآن مجید لولي یا نور ذکر اذکار کوي او بل سړی راشي هغه د دین د مسلې تپوس کوي د دې یو منټ خپل ذکر موقوف کړي او جواب دی وکړي. ولې رمی الجمار چې کوم دی دا هم عبادت ذکر دی. باب السؤال بل کې دا وجه هم ده چې که زه ذکر اذکار کوم نو د هغې فایده ما ته یوازې ده. خو که د یو سائل د سوال جواب وکم نو دا فایده متعدي شوه بل ته فایده شوه. ما ته به د دې اجر الله راکړي چې ما هغه ته یو نیک خبره کړې ده. لیکن دا ممکن ده چې سړی په هغې عمل وکړي. دا هم ممکن ده چې هغې خوره کړي. نو کم سیز کې چې تعدیت وي نو د هغې اجر ډېر. دا ولې حدیث کې راځي چې فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. د یو عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه څنګه چې رسول الله فرمایي زما فضیلت ته ستاسو په یو معمولی سړي باندې. نور څه وجه نشته دی. یو سړی که ټوله شپه عبادت کړي شپېته کاله د عبادت کړی نو فایده چاته ده؟ هغه ذات ته ده. او که سړی منبر باندې ناست دی خطبه وایي تقریر کوي جماعت کې ناست درس و تدریس کوي نو ټیک د هغه ته هم فایده شته اجر الله ورکوي. لیکن مخامخ څومره خلک ناست دی هغې ته فایده شته که نشته؟ او په دې طریقه به دا دین خورېږي که به نه خورېږي. دغه سبب دی چې عالم چې کله هغه کار کوي دا نه چې ته هسې ګوډی لګوې دا ګوټ کې ناست دی هغه وایي زه غوره یم. ته به غوره راغی چې ته خپل کار کوې. چې ته کار نه کوې نو محض په علم باندې انسان هغه افضل کېږي نه. حدثنا ابو نعیم. دا ابو نعیم مه وایه چېرته ابو نعیم. عربی کې نعیم ډېر کم استعمالېږي اسماؤ کې. ابو نعیم وی حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو. دا عمر او عمر قاعده تاسو ته ماخول ده چې کله عمر پسې وو لیکلی نو دغه بعد عین زبر وخ عمرو بای عمرو عمرو باندې عمرو لکه اعزا جمع د واحد به صحیح عز عزونه عز وو دغه نشي ویل. اجزا واحد به صحیح جز جزونه اعزا عز اجزا جز وو لیکلی شي دا څه انګریزي کې الفاظ دي چې لیکلی شي او ویل نشي. نو سره کې مشته ده چې به لیکلی شي لیکن ویل بنشي. نو عین میم ری پسې چې کله و راغی نو اعراب بدای چې د عین بزوري او د میم بجزمي راوشي عامر. عامر نه ده عامر. او چې کله دې پسې و نه نو دا به عمر. نو عمر به انسان نه مې عمر یا عمر دا واغې ته وایي چې کومه ته پښتو کې ته عمر وایي عمر یا عمر. عبد الله بن عمرو دا دوا صحابه دي. ما یو ځای لیکلی و
سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما زما شاگرد را لور زما شاگرد و سارا رما دې کاکا جی میں بیا بو جدا استاد دې غلط شوی دا رضی اللہ عنہ وکړ دې ها نو کو څنګه دې ورته لور دې کړی ها بای باندې ماره غلطی خو مونږ کو خیر خودل تما غلطی نه کړې څنګه ادوار صاحب دي یدي دا عبداللہ بن عمر صحابی معلوم دي چې پلار او زوی صحابه دي دا ورته نه معلوم چې عبداللہ بن عمر هم پلار او زوی صحابه دي دا ټول صحابه دي ذکر رضی اللہ عنہما دې لپاره صحیح ده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل ما رسول الله د جمرې سره لیدلو په داسې حال کې چې دا غلط تبوسونه کول شو. پر یو دا سوال راځي چې تا خو باب یې خره چې باب السوال والفتیا فتیا باندې فتوا ورکول عند رمي الجمار او حدیث کې څه دی رأيت النبي عند الجمرة وهو يسأل نو جمرې خوا کې چې سړی ولاړ نو څه غپ لګي سړی جمرات دلل شي نو ستا په حال ته کې سولاړي خو یا به شروعات کوي د عبادت یہ عبادت ختم کړل یا عبادت کوي هم بس یعنی کانی وشتل او د خلی جواب ورکول لیکن څه بہت ستره اس بہت نشته د امام بخاری خپل مسلک تک ښکاری چې د داوی چې عند الجمر دا مطلب نه چې ولار دې ته ولار دی بلکې هغه وشتل هم کوي نو یو سړي ویل یا رسول الله اے دا الله رسوله نحرت قبل ان ارمیا قال ارمی ولا حرج دا حدیث ته جهنا ولدی چل نور دی سچره دې تاسو ته اوکې موږ ته جواب ما قربانی وکړه قبل ان ارمیا مخکې د رمینه یعنی رمی ملانه وکړه قربانی مې وکړه قال ارمی ولا حرج به فرمایل دوله ولا حرج څه پابند نشته تنګسیا نشته بده پدې نن دا ډېر بازار خلک دې پدې عمل کوي سعودیان دې نو ټول خپل مسلک خپل غله انا هو مذهب کې پدې دم راځي دې ترتیب واجب غني چې اول چې کوم دی نه نحر دې رستو چې کوم دی اول رمی دا رستو نحر دې دا ټول ترتیب دی لازم غني لیکن نور فقہا سے نہ غني اور سعودی گورنمنٹ فیصلہ هم وکړه هغه التزام په ځای لیکلي چې دا صحیح حدیث ته او ناسخ هم نشته یعنی دا غیر وزیر تقدیم او تاخير یو سړي او عمل لمازیګر غساره کړي او ساره غمازیګر کړي نبی صلی الله علیه وسلم غدي الہ اس تکلیف نشته ٹھیک لیکن سہولت ده عبادات چې ګری په عبادتو کې قیاس نه کوي تاسو خیال کوئ سره چې پیشاب وکي او ځان په وو باندې اوچ کی بل فرض یا په لوټه باندې اوچ کی تا دا لاس چین دی بیا دا سره باندې دی پر پیشاب لګیدلی انسان فطری طور ځان د پیشاب نه بچی کنه بچی مداولی وینځي لاس پکې دا عبادت ته وس چې موږ وايي عبادتو کې قیاس نه کې تخپل عقل ځان سره کېږي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمان راغی او هغه دغه قسم دی نو بس هغه ته گردن نهاد شه ٹھیک ده مسلک د احناف دغه دی موږ وایو احناف سره مسلک دی دی څه دلیل صاحب کرام عمل دي آثار دی وسه تو سری نص په مقابله کې آثار او بسيط لنشته قال ارمي ولا حرج قال آخر یا رسول الله حلقت قبل ان انحره زمونږ هغه طاهر سے څنګه حج لیدل ډاکټر طاهر واپس تراغه نواته چیرې په منا کې استاد موس کول تحقیق مې څه تحقیق ما او صحیح بخاری ویل او په کېداري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منا کې قصر کو یعنی موس به پورا نه کو عثمان رضی اللہ عنہ په آخري کال چې کله کم حج کړل دی نو پای کال هغه قصر په دیوانه مونږ پورا کړو
او دا غي وجه سره صحیح بخاری کې لیکل دا چې پاکال اکثریت د خلکو اعراب باندې چانو ناغه په دې سوچ باندې دا اجتهادي کارو کې چې موږ په پورو کو زکه چې دا باندې چان چونکه پیغمبر په زمانه کې خبره کم راتل اسناد دي دو بیل میں سبب نشید گمراہ دی چرته کې منځونه سلور رکعات پر دو رکعاتونه په عام حالاتو کې مشورو نه کیږي دغه اجتهاد دا حناف مذهب په دې وجه دغه اجتهاد نه اور پسې چې حدیث وای نو صحابه دا مرګرتیا نه کړل اجماع نه سیدنا عثمان رضی الله عنه ملګرتیا صحابه کرام نه کړل بلکې صحابه دا غي تنقید کړل چې مونږه با د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت پسې زو که څوک گمراه کیږي که پلاری کیږي او که پلاری کیږي دا کې زموږ سره مانه پروفیسر حمدالله صاحب نے کہا نا قریشی صاحب هغه عجیب عجیب خبرې لګي په خپل کتاب کې شیخ القرآن یو ځای حدیث لیکل دی چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما وا قربانی نه کوله په دې وجہ چې خلک په غي ګمانونه کې چې دا واجب ده صحیح حدیث ده چې خلک دا غي د وجوب ګمان هونګي هغه په سوال پورته کوي چې آیا هغه زمانه کې هم داسې خلکو چې نه پوهیو دا نه پوهیته غټ دلیل ده خو بشپره د عثمان رضی الله عنه روایت باره کې وسوي هغه چې موږ اوس وایو دا صحیح نه روایت ینه هغه دا فرض کړی چې په زمانه کې کم سړی مدعی د لا اله الا الله محمد رسول الله دی نو ګندغه د ابوبکر صدیق باندې پوهه سره دا ټولیس نه ویني هغه پروفیسر هوی دا شان چې قران او حدیث ته نه ویلي دا یو خاص لټریچر یې کتلی کنه پوه شوې هغه به یو خپل چلو کوي دنه بار نه وځي دا نه پوهیتیا خبرې دي پروفیسر صاحب په دین نه پوي او تاسو ته ما ویلي والله ګورما سره اجازه پوس کړو چې ډاکټر فاروق په دین سمره پوي هغه دې سمه په میډیکل ساينس پوي سم خبر نه پروفیسر صاحب دې سره څه کار په دې خفقي خلک خفګان نه دی پکار د هر چیز د پاره د هر فن د پاره افراد دي مونږ ته چې کومه فتنه راغله هم د خلکو نه راغله ده ارمي ولا حرج قال اخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر ما حلق کو مخکې د قربانه نه دا پښتاني کنه خاص کر دې د حلق ټایم کلی کله سبا نمبر راځي نو دې سیبل تناس دي ټایم وسره ډیری کنه تاسو له کچره الله توفیق درکو نو پدې سوزونه باندې یقین وکوي سار وتی څنګه جنور روخي دي ملل شي آرامي کې ویلا 500 یا 80 کسانی خمسدار رمیو کا بیا نه غلو شګاوي ده طواف وکړه بس احرام محرام او بس مزه کوي دا د ود ورو دي درې ورو دي غریبانو نه شان دي ناشتي ولې دی وردا مسلک خولې کنه مزه وردا خپل خولې اړې له ظلم دی چې سړی په محبت وحی کې یو اجتهادي مذهب باندې عمل کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث پری دی درست خبره نه محبت وحی باندې کم دی چې وحی راتلا کم سے کم سب سوچ ہوگا ایسا کون صاحب ویدی داخل کو نہ کہ شان دیناس دی اسا بگے بیوقوفان موږ سره بیوقوف بابا وجی قربانی چوکا نه پتونه دا سره ورو ماته دا پسه کې سره دا کم ځای پخې الته وړه بالکل تمره ګرمي سره 2 منټه مې وشه ته نشي کې هوله بلای چې په مینا کې دارنګ عرفات کې تا د اور بلولو اجازت نشته ده تو اور نشي بلول هغه تعالی څخه خوراک کا کر څه تیار درګي نو ښکارا چې وته کې درې ورځې کنه تو درې ورځې نه چې 2 غنټې کې دا بیا پته ولګي بیا یې بدبوئی شروع کړو خلکو ودا کنځل کوله دا غلطه دي موږ خلکو سړی چې لړ شي نو باید چې هغه هلکا بولکا ګرځي خوراک کې هغه سوزونه نه خوري چې هغه دستاوري مکه معظمه کې سنا ډېر ده کنه سنا سین سره لیکلي سنا ایو بوټه ده دست اور ده مروړ پیدا کوي خېټه کې بیا دستونه پیدا کوي نو دا غږی ګډي بي دي دا خوري کنه او د مکه معظمه چې کوم پروډکټ پيو
یا د مستو اجه تو خو دا خبر هم نه بس کار وخراب شي دې زونه ته خیال ساتل پکار دي ماړه خلک په دې پویو چې ویلس منټه پس به خوړل لس منټه پس به کار خراب به وکړي او باندې شي کېدل په لکونو خلک یو دا رسوګ بدل کی دا احتیاط کنه دې ضروری وي دا سه ماته چې راستا مطالعه ډېر وي موږ خپل ذکر مسله چلته کې نبی وسلم سنت داري ما موږ الله په فضل په خوانه کوي په دې استاد جامع پکار دی چې غتا دا سيزونو خي ځای استادونو کې پکاريږي بس قال ان حر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج دا قاعده شو په دا ورځ باندې چې چا دا ویلي چې ما دا تقدیم وکړو دا مې تاخير وکړو رسول الله دا هر جواب ویلي افعل ولا حرج اس تنگسیا نشته پدې دا حرمت الفاظ نری بعد خلکو خیال لري دا حرمت الفاظ دي ليس على ما حرج بس معنی ولا على المريض حرج ولا على انفسكم حرج ویل شي تنگسیا ده اس تنگسیا نشته بس پدې کې ترجمه الباب سره متعلق څه شی دی رأيت النبي عند الجمرة وهو يسألو دغه ترجمه الباب سره دی تدین دین د اهمیت پته لګي او مثلا موږ واضح کړه چې یو سره ذکر اسکار کې نه ذکر اسکار هم نه فلی کنه مستحب دي او حصول علم فرض ده د علم د مسلې جواب فرض ده یو سره دین د مسلې ته پوسو کو جواب ورکول خپل ذکر اسکار لږ وخت پاره پرې ده باب قول الله تعالی وما اوتیتم من العلم الا قليلا استا کتاب کې به ورته 85 لیکلي دی لیکلي چې الاسراء کنه الاسراء سورۃ بنی اسرائیل ته وي او زموږ په مصاحفو کې بنی اسرائیل لیکلي شي تاسو بنی اسرائیل وای او بنی اسرائیل لیکه هم دا مطلب نه چې اسراء نوم غلط دی خو خلک ناواقف دي پوهیږي نه شاید هغه بداو چې دی په قران کې یو صورت سیوا ده چې د سورۃ الاسراء وایي فصلت هم دی ویل پکار الف لام میم سجده حمیم سجده ټول خپل خپل نمونه کم چې د علاقو کې مشهور دی هغه وایي دا مطلب نه چې ګنده هغه نمونه نه دی هغه شته ټیک دی لیکن د خلقونه علماء تم دا پته لګیږي نه چې دې صورت سنوم ده اځه استاد القرآن دو بقره نوم ده کته په استاد القرآن لیکن خلک بس چل گئی اعتراض بګی خامہ کار د لګوري و چې یو شی هم نه په شریعت کې نو خامہ غاته سره شیخ القرآن وې ودس پیدان ته مو یو ودس پیدي ودی وس اچي وخ کې نو کار خراب وما اوتیتم من العلم الا قليلا حدثنا قيس بن حفص اسناد کې لږ اشکال لګا وګوره قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان اعمش هغه چاته وی جگہ شبکوری ہے نا شمکور جوړ وای شبکور ده شپه په تیار لګي نظر نه لګي سليمان بن سليمان بن مهران عن ابراهيم دا دغه اشکال له اعمش چې کوم ده دا مدلس ده او د روایت کوي د عن سرا د ابراهيم نخعینا او هغه د علقمه روایت کوي او عن عبد الله د حدیث په کتابونو کې او د مصطلح الحدیث په کتابونو کې د سند اصح الاسانید وایي عبد الله بن مسعود پر روایت د پاره د اصح الاسانید یو سره چې د اصطلاح حدیث نه واقف ناغوي چې د اعمش روایت کله عن سره ده دا خو مدلس ده او روایت مدلس ته ورته اصح الاسانید ده ته دې جواب دارې مونږه قاعده چې کا خول دا په اصول حدیث کې نه مونږ دا وایو چې د مدلس روایت د صحیح نه بهر ضعیف وي د مدلس هر مدلس روایت ضعیف نه
کم سړی چې نه پوهېږي نو د هغه سوال بیا دی چې الله بخاري او دا مسلم انسانان نه وو. نو د هغې جواب هم زده کړه. دلته یو سړی راغلی او ما پسې ډېره موده مخکې څه تپوسونه یې کول، نو دا قسمه دا روایت دا کوم چې مونږ وایو هغه سره خپل شاګردانو نه ما ته اشاراتو کې خبره وکړه، لیکن زما مزاج د چا شرمول نه وي. ادې ځای لاړو ګلزمان هغه روزه کې مردان کې دوکان ګلزمان ماښام راغی نو ما ته یې داسې چل شو مې ولې یا فلانه راغلی و چې مې پړ کړی دی. مې ټیک ده چې پړ کړی یم، یعنې ما د هغه بېعزتي ونه کړه. الټه مې هغه ته دا ویل چې د مدلس روایت د صحیحیان نه بهر هغه حجت نه وي، مردود دی. ما یې دی به عالمي په خبره وپوه شي، مینځ کې هغه زما کمزوري هغه وګڼله، پوهېده په خپله نه. اوس دې حدیث که څه چل دی ته چې وګورې حدیث نمبر ستا دې کتاب کې ولیکلي دغلته کې 4721 دا حدیث چې ته راواړه لږ ځه نور نه راوړم، بیا راواړه 4721 دې 4 د ای په شان دي که نه او 7 د وی په شان دي. 4721 هم دک اسناد وی دا کم اسناد چل رہے. حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم. تحديث تبقى گنشتا انت بقى تحديث ده 870 صفحه حد عرص جدي بس معلوم موقع التعان کا حدثني نے دا اس نہیں دا اتصال باندې چې مبني دا غیبه جدا کړه چې دا په نور اسانید دوی تر رسیدلی هغه نور اسانیدو کې هغه کمزوري نه وي. په دې وجہ د صحیحین او مدلس روایت هغه حملی په انقطاع باندې نه بلکې په وصل باندې. دلته کې تدلیس دوکا کې مراد دا اسې عن ده او دوکا په دې وجہ لګېدلې د خلکو ته چې چونکې عامش خو مدلس دی نو چې دی عان وایي دا مدلس روایت دی. مینځ کې دا روایت مدلس نه دی او دلیل دک حدیث ته دا کوم چې تاسو ته اسنادي بحث سے کم دی دا ضروری ځکه که دلته ته نه پوهېږي نو تا ته هر څوک دا حدیث بطورې اعتراض پیش کولی شي. ته په ځان پوهېږه چې نه دا عن اسې عن دی ځکه چې رستو تحديث ترى حدثني ابراهيم رازي علقمنا اغد عبد الله قال بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينه. خرب او خرب دواړه ویل شي. حدیث کرا دي کنه یو دا چې زړه چې پای کې د الله ذکر نه کل بیت الخرب کل بیت الخرب خرب خرب خراب د خراب جمع خراب واحد ده او خراب جمع ده. فی خراب المدینه ده د مدینه په شاړو اوتاړو لارو کې بعد شاړې وي چې پای کې زو رسول الله روانو وهو يتوکل على عصیب معه. عصیب همسارا کونټه ده او د سشي ده د کجوره ده کجوره کې چې کوم لخت دی هغه چې پانه لري کې لخت شي بیا کله او دا هغه پیغمبر امسا جوړ کړ. وهو يتوکل هغه تکیا لګی. تکیا دا مطلب تکیا همغه پښتو کې څه ته وایي چې سر پک دیګا، لیکن عربی دا مطلب نه دی. عربی کې توکل دیته وي چې یو شی تر ځان مخ کې لګي. امسا سوخه به بدمعشي کوي نه کې ادلاس کې دا یو جنرال سره یو سوټ غوندای آیت رخ کې نیولې سپکار نور نه راځي ولته کې سي نیولې اښو شاله بای راشي په باندې خلک ګړې مړې اخوا دې واګي پانه پر اسندي دې ټول لپاره عرب تکیا لفظ استعمالي التوکل علیها دا مطلب نه دې سر تک نه ته تکیا او دا لفظ دی چې اردو کې پښتو کې دا غي جدا مفهوم دی او پاروي کې جدا مفهوم دی. تزانه مخ کې لګوم دې را پاره چې دی او دې پسلن دا غي ډونګيواله ابه ته معلوم شي
لکه اوبو کې ته ځې او تا سره تکیا ده لخت را سره شته تیره ځانه مخ کې ولګېن ته پوه شي که چې دا اوبه څومره ډونګې وي. تو دارنګې داسې لارې چې هلته کې د کندو کروندو پته نه لګي، دام پته لګېږي نه چې دا شګه په ځای ولاړه ده او که دا غورځېدونکې ده. د هغې دپاره خلک کونټه استعمالوي. د رسول الله سره دک یو څیز دی، پای باندې هغه لګیا دی، عصیب هغې ته وایي. تو کجورې وچې څانګې نه چې کومه کونټه جوړه شي نه هغې ته عصیب وي، لخت. فمر بنفر من اليهود، نو ور تیر شو د یهودیانو په نفر. پښتو کې نفر څه ته وایي؟ یو کس ته وایي. میانځ کې نفر عربی کې جمګټې ته وایي. د خلکو یو ډله دا یهودیان دي، پیغمبر دای خوا کې ور تیر شو، نو بعضې ته ووایي سلوه عن الروح، د دنا د روح په باره کې تپوس وکړي. روح چې راشي قرآن مجید کې نو کله د هغې نه مراد جبرائیل امین او کله مراد د هغې نه څه وي؟ وحی، او کله د هغې نه انساني روح مطلب وي. دا درې مفهوم دي روح. سلوه عن الروح، د دنا د روح په باره کې تپوس وکړي. دا کم روح دی؟ جبرائیل خو نشي کېدی شي. دارنګې وحی هم نه ده مطلب. یو مطلب پاتې شو چې انساني روح دا څه شی دی. موږ ته استادان د روح مثال راکوو. پنډی شیخ القرآن به د روح مثال د بجلی د کرنټ ده. دا پکې ګرځي که نه، خو چې کله بجلی لاړه شي نو بیا هم دکه پکې وایي دغه ریګولیټر دی او دغه پړقېږي نه. زمونږ وجود کې روح دغه شانتي یو څیز دی چې که مونږ صاحب اراده یو یا مونږ ګرځو ګورو وینو، د هغې بنیاد دکه یو څیز دی. دکه کرنټ چې کله ختم شو معامله خرابه شو. دویم مثال به راکو د یو سړي د نوکری. یو سړی یو ځای لوی افیسر دی، د کاسف زرداري د پاکستان 15 کاله صدارت وکړه، کمال یې ونه کړ، هېڅ چا نه دی کړی. لیکن اوس آیا د هغه دستخط هم هغه شان کار کوي؟ معامله ختم شو. انسان کی روح دک یو شانسیز دی چې هغه د انسان په نظر نه راځي، لیکن دا یو قوت دی چې لري شو نو انسان به او تر څو وخت شعور ومي. لکه انسان چې ساواغست شي تر څو وخت د کې شعور وي، څه پیژنګلو پکې تر څو وخت پورې. خو بیا د هغې نه وروسته معامله خراب شي. هم دکه بني آدم دی او دکه شی ته الله لرې ګوښ. اوس په دې څوک پوهېږي نه. ابن حجر د دې حدیث لاندې لیکلي دي چې اصح دا ده چې د روح علم الله ځان پورې بند ساتلی دی، چا نه دی ورکړی. په دې خلکو ډېر کوششونه کړي. چینیانو باره کې مونږ ویل چې دا ډېر هوښیار خلک وو چې کله په یو انسان پوهېږي نږدې وخت یې نږدې راغی دوی به شیشه باندې شیشه یې په در کېښوده چې ګوري چې څنګه شی راځي دا نو څه شی وړي. پاکستان په دې نه پوهېږي چې د هغې وړونکي ملایکي هغه چې کوم دی ستا نه د روح نه زیات لطیف یې هغه کم عقلتوب دی چې ته به شیشه د پاسه کېده هوا دې هم بند نه کړه ورته که نه مړ کېده هم به مړ شي. دا خلکو ډېرې تجربې کړي دي، لیکن دا تجربې کامیابې نه دي. دا حقایق دي، په حقایقو باندې خلک ځان له وخت نه خرابوي. تر حقایقو معلومات کې جر دا څنګه کېږي؟ بس نه کېږي معلومات دی، په هغې مو وخت ضایع کوه، به پیسې ضایع کوه. وقال بعضهم بعضو وی چې لا تسألوه تپوس ته مه کوئ، لا یجیو فی بشیء تکرهونه، چېرته یو داسې خبره ونه کړي چې تاسو هغه بده ګڼئ. اسې نه د روح په باره کې مونږ ته څه ووایي بیا به څه کوو. نو بعضو ووایي چې نه لنسألنه، مونږ به د خامخا تپوس کوو. یو سړی په دې کې پاسې دی ویل یا ابوالقاسم مر روح، روح څه شی دی؟ فسکته، نو رسول الله خاموش. دا طریقه ده چې کله تعالی جواب نه درځي او د دین مسئله خاموش ته ځانه بخیر راوخې دې سړی ګناهګاري. فقلت نو ما ویل چې انه یوحى الیه، ته وحی کېږي. صحابه کرام هغې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی دراتلو مشاهده کړې وکړه چې حالات به څنګه شروع شو. هغه مردم شناس مزاج رسول دی، نه مطلب دغه دی چې هغې د وحی نظاره کړې وه
پدې وجه باندې چې کله پر رسول الله و د وحی نزول شروع شنه پویدل چې وحی شروع شو. فقمت زپاسدم فلم من جلا عنه کله چې هغه تکلیف داغه نلر شو وحی منقطع شو. فقال نبی فرمایل ويسألونك عن الروح تو دیستانه تپوس کی د روح مبارک قل الروح من امر ربی او آیا روح زما د رب د امر نه ده. رب بشمیر امور دی لکه څنګه چې دا کون یو امر دی نو دا څنګه روح هم دا امر دی. نه موږ په کون پوهیږو او نه په روح باندې پوهیږو. دا خو انسان دا دی کې بیسس نه پوهیږي. وما اوتو من العلم الا قلیلا حدیث کے وما اوتو قرآن کے وما اوتو نہ قرآن کے دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دا عجیبہ قرات تے چدا نہ پا قرات سبعہ کشتا او نہ پا قرات عشرہ کشتا صحیح سند سره ملاو دے معلوم دے. اب یا کمال لارے چې ابو عبیدہ کم کتاب جمع کړل په قراءات النبی کې نو پای کې دا روایت نه لګل دې یو دا قراءت ته دا صحیح ده. وما اوتو من العلم الا قليلا او نه ورکړی شی خلق ته د علم نه مگر ډیر معمولی. قراءت صحیح ده. خدا مطلب نه یتل شموس کې دا وایا هر صحیح شی خلق نه بیانې هغه شی بیانې چې خلق دا غینه مانو زی نه ځان سرواله برواله حدیث ما جوړو چې سنت اجرا دا سے گئے چې خلق دې ملکی اته یې ما کمال ہو کمال له نه زیاده راو کړه سره اصول لای چې د یو سنت مقابله کې بدعتي نو خلق هغه سنت باندې کی او چې یو سنت جاری وي تبل جاری کې نو خلقو کې شعور پیدا کړ. موږ ستا مخالفت نه کوو د سنت شعور پیدا کړ خلق ته خو چې حدیث کې دا هم ثابت دي په سنت نبی صلی الله علیه وسلم کې دا هم ثابت دي. نو پدې باندې به یو کال وکاله درې کاله کې غ نفرت ختم شي دا غسیس نو که بیا سو کوي نو سم مسله ورته نه زمون خلک پدې نه پوي بدرا شي دی وی شیخ القرآن خبره وی د افغانستان جهاد الله ټریننګ یې نه کړی او وی چې زم چې ګولې روانه سره شي او کمال نه ده. اګل ویلو علماء موږ شو موږ ته څه فائدہ شو لازم که تاوان شو که فائدہ شو تاوان شو. دا تاوان خشه نه دی پکارداری چې خلق دې زونو د سوچ کوي. قال الاعمش هكذا في قراءتنا اعمش ویل زمونږه قرات کې دغه شان دي. پتہ ولګی دلا چې روح چې کوم دی وما اوتیتم من العلم الا قليلا انسانانو ته چې کوم علم ورکړل شوی دی هغه ډیر معمولی دی. څومره معمولی دی مثال تا په تیر درس کې ویل دی چې کله خضر او موسی علیہ السلام کیشته کې ناصر نه چلو شو مرغیرا له ولته کې ټونګل وندا کړه کنه مخو کې وندا کړه هغه ورته ویل چې زما استاد وړ علم یو دیږي نو دا د الله د علم په مقابله کې داسې ده لکه څنګه چې د مرغې د مخو کو پورې سلونواله رسیدل ده او دا غیر نسبت ته دی او بوسره او چې ګل د انبیاء علم نمرې نو د نور انسان علم بسیخ اس ونه ده بس کې خپل